أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. نراني درس کی إن شاء الله العزيز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 12 آیات نمبر 84 85 86 87 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د نمخ کی تقریبا 9 رکو کې لس رکو کې د الله جل جلاله چې نو هغه وحدانیت مسئلې توحید چې نو هغه ذکر شوله او قرآن کې چې نو هغه درې اهم مسئله خاص کر کم صورتونه چې مکی صورتونه یې په هغې کې ذکر کېږي. یو توحید، دویم رسالت او دریم اثبات د قیامتو. نو دغه د 11 رکو کې چې نو هغه مسئلې توحید ولا او وس په دې رکو کې چې نو هغه مسئله قیامت اثبات قیامت چې نو د هغې ذکر کوي. الله جل جلاله فرمایي ویوم نبعث من کل امة شهیدا او په کومه ورځ چې مونږ راپاسو راپورته کوو په هر یو امت کې شهیدا یو ګواه ثم لا يؤذن للذین كفروا ولا هم يستعتبون. نو بیا به اجازت ورنکړی شي کسان ته چې کفر یې کړی دی او نه به دوی ته د توبې چې نو هغه ویلی شي، یعنی نه به د دوی عذر قبول شي. نو الله جل جلاله چې کله ورځ د قیامت کې نو د قیامت په ورځ باندې چې چا کوم ښه عمل کړی د هغوی ته به د هغې ښه صله او چا چې بد عمل کړی نو د هغوی ته به په هغې کې د هغوی بده صله چې نو اورولی شي او مخې ته کولی به شي. نو الله رب العزت به په دغې ورځ د پیغمبر نه تپوس وکړي. د هر پیغام امت کې بچیانو یو ګواه راپاسي، نو ګواه نه مراد پیغمبر دی. لکه مثال په طور کې حضرت نوح علیه السلام چې نو آته به وایي الله څنګه چې حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دی هل بلغت الی قومک. نوح علیه السلام ته به الله وایي چې تا خپل قوم ته چې نو هغه پیغام رسولو، د هغوی ته چې نو هغه تا خپل حق ادا کړو، تبلیغ دې کړو. نوح علیه السلام بوي چې او الله ما دا غوي ته چې نو دا غوي حق رسولو، د الله چې نو ستا وحدانیت مې ورته رسولو. بیا به د هغوی نه چې نو الله جل جلاله تپوس وکړي هل بلغکم نوح، تاسو ته نوح علیه السلام چې نو هغه د الله وحدانیت زما وحدانیت تبلیغ چې نو هغې درته کړو. نو دا کافر به دومره بې مخه وي، دی به په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د مخې د وړاندې د دومره انبیاء علیهم السلام د مخې اولین چې نو آخرین به وي، د دې ټولو په مخ کې چې نو هغه دوی به دروغ وایي، د الله پیغمبر چې نو د هغه د دروغجن کولو به چې نو کوشش وکړي. زمونږ خلک وایي کافر دروغ نه وایي، کافر په دنیا او په آخرت دواړه چې نو هغه دروغ وایي. نو دوی به چې نو هغه دروغ وایي چې الله موږ ته چې نو هغه هېڅ دعوت هم نه دی راکړی، موږ ته هېڅ ته هم چې نو هغه پیغام نه دی رسولی. الله رب العزت به د دوی د رسوا کولو دپاره خپل پیغمبر حضرت نوح علیه السلام نه تپوس وکړي چې تا سره څه ګواه شته، ځکه تا دعوه کړې او دا مسلم قانون دی د شریعتو چې البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. څوک چې بچا دعوه وکړي نو دی به ګواه پیش کوي. نو نوح علیه السلام به وایي چې او الله زما سره ګواه شته، امت محمدیه صلی الله علیه وسلم زما ګواه نه. نو چې کله نوح علیه السلام چې نو هغه دغه شانتي ووایي، الله رب العزت به دا امت را وغواړي چې نوح علیه السلام رښتیا خپل قوم ته چې نو هغه پیغام رسولو، نو دوی به ګواه ورکړي دا امت او الله دوی چې نو هغه نوح علیه السلام خپل قوم ته چې نو پیغام رسولم. تاسو ته چاوي
نو دوی په اعتراض وکړي د نوح علیه السلام قوم چې په هغه وخت کې خو تاسو وایي نه، تاسو خو دومره کلونه چې نو زرګونو کلونه وروسته راغلي، تاسو ته کوم ځای کې وایي؟ نو دوی به ورته وایي چې موږ ته زموږ پیغمبر وي او زموږ پیغمبر باندې چې کم کلام نازل شو نو په هغې کې وایي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته 950 کاله چې دی نو هغه د خدای وحدانیت او د الله رب العزت پیغام چې نو هغې ورته رسولی دی. نو چې کله دوی دا وشي نو دغه وجه چې نو هغه بیا به دوی لاجواب بشي، دوی به بیا څه کولی نشي. نو الله جل جلاله د قشانتې مونږ به په هر هغه ورځ یعنی ورځ د قیامت چې مونږ به راپورته کو په هر یو امت هر یو ډله کې د هغوی ګواه پیغمبر، نو دا پیغمبر به د دوی دپاره هم ګواهي کوي او د دوی خلاف به چې نو هغه هم ګواهي کوي. نو حضور علیه السلام به بیا ګواهي وکړي چې او الله زما امت چې دی نو هغه رښتیا وایي، ما چې نو هغه قرآن کې دوی ته دا خبره چې نو کړو، ما ورته دا پیغام ورکړو چې او نوح علیه السلام چې نو هغه د دعوت ورکړی. ثم لا یؤذن للذین کفروا، الله بیا به اجازت ورنکړی شي کسان ته چې کافران دي، ولا هم یستعتبون، او نه به د دوی چې نو هغه توبه قبول کړی شي، نه به دوی ته وایي چې اوس الله راضي کوي. ځکه ورځ د قیامت دا د اعمالو د لیدلو د هغې د نتیجې چې دی نو هغه ده. په ورځ باندې چې نو انسان نن که الله ته توبه وباسي، الله ته چې نو هغه خپل عذر پیش کړي، نو الله پاک توبه قبلوي، عذر مني. اگر که انسان هر څومره چې نو هغه ګناهګاري. مسلم شریف جلد ثانی کتاب التوبه کې چې نو هغه روایت دی، نن موږ درس کې مو ویل، نو باقي کې چې نو هغه لیکل هغه مفهوم دا دی چې بني اسرائیل په دور کې چې نو هغه مخکینی امت کې یو سړی نو دا هغه نو یو کم سل مرګونه یې کړو. چې کله یو کم سل مرګونه یې کړول توبه یې وباسله، نو یو راهب خواله لاړو، هغه ته وی چې ما دغه شانتې دوره ګناه کړی دی، خو اوس مې په زړه کې طلب پیدا شوی دی، توبه وباسم الله ته، الله به زما توبه قبول کړي. هغه ورته یې چېرته هم نه، تا دومره لوی جرم کړی دی، ستا څنګه توبه قبلیږي؟ هغه وی چې زما توبه نه قبلیږي، چې بس صحیح ده، ته به ورسره هم لاړ شي، هغې ورسره هم مړ کړو. نو چې کله یې دغه هم مړ کړو، خو د ده په زړه کې چې نو هغه طلب پیدا شو، توبه یې وباسله، نو بیا چې نو هغه تلو بل یو عالم خواله لاړو، نو هغه ورته وی او الله رب العزت به ستا توبه چې دی نو هغه قبول کړي، الله پاک توبه قبلوي ځون که دننه مخکې خو دوی داسې چې لکه توبه وباسه او د توبې سره د خپل کلی چې دی نو هغه پرېږده، پلانکي کلي ته لاړ شي، هلته نیکان صلحا کلی دی، مجلس ماحول چې دی نو هغه به بدلی. هغه صحیح ده. دی چې کله روان شو سفر چې نو هغه یې وکړلو، په لارې کې دله مرګ رالو. نو چې کله دله مرګ رالو نو په دغه وخت کې اوس فرشتې چې دی نو هغه په آپس کې په غویمه شول. جهنم فرشتې وایي چې مونږ یې جهنم ته بیا دومره لوی چې نو هغه ګناهونه یې کړي، 100 کسان چې نو هغه یې قتل کړي، لږه خبر ده نه. جنت فرشتې وایي نه، د توبه وباسله، مونږ یې چې نو الله سره روغه کوله، مونږ یې جنت ته بیایو. الله رب العزت دې سره د علم تپوس کې ستاسو په څه مسله باندې چې نو هغه یې نښتي. نو دوی ورته دقه شانت وي، الله یې دا خو اسانه که خبره ده، د ځمکه پیمایش کوي ناپې کوي، نو که دی د کم کلي ته تلو، هلته په کم ورسې پسې تلو، توبه یې وباسله، هغې کلي ته نږدې جو جنت ته یې بوځئ. او که دی بل کلي ته خپل کلي ده چې کم کې د ده نه دغه ګناهونه دا صادر شوي جو، هلته جهنم کې پاتې کوي، جهنم ته یې بوځئ. کله چې دقه کول، الله رب العزت ځمکې ته یې لکوټې راغونډه شه، یو لیش چې نو هغه ځمکه دغې اوچیانو هغه صلحاو هغې کلي طرف ته راغونډه شول، او فیصله چې نو هغې د جنت وشوله. نو ځکه وایي چې په دنیا کې انسان که هر څومره ګناه وکړي، خو چې دی کله الله ته عذر پیش کوي، توبه پیش کوي، الله سره روغه چې دی نو هغه کول غواړي، نو الله رب العزت دا قبلوي. خو ورځ د قیامت چې دی نو هغه بیا د دې نه ده. نو ځکه الله رب العزت وایي للذین کفروا ولا هم یستعتبون، او د دوی عذر به نشي قبلولی، دوی ته به بیا د توبې چې دی نو هغه نشي ویلی. توبه سړی په دنیا کې چې نو هغه وباسي، الله دې موږ ته نصیب کړي. واذا رأى الذین ظلموا العذاب، الله کله چې ویني دا کافران ظالمان چې دی نو هغه عذاب لره، فلا یخفف عنهم ولا هم ينظرون، هغه عذاب چې په هغې کې به تخفیف کمی چې دی نو هغه به نشي کولی، ولا هم ينظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي. دنیا د عذاب په شانتې به نه، دنیا کې به چا باندې سزا وخیږي، نو دی چې کله لاول په چې نو هغه تاڼې کي، نو دی وهل هم د ده سره کېږي، کنځل ورسره هم کېږي، زیاتې ډېر ورسره هم کوي.
خو چې کله په د جیل وخیږي نو بیا د سره نه وهلې نه ښي نه بد بیا ورته ونه ریښی دی چې زکې دا ټول کارونه سره کوي چې جیل ډېر شي نو بیا د سره تخفیف اسانتیا وشي. الله وایي جهنم جیل داسې نه دی. فلا یخففو آلتی بچنیانو هغه سپکوالی نه راځي، کمی به نه راځي، لمحه به لمحه څنګه چې د جنت نعمتونه سیوا کېږي دقه شانتې د جهنم سختې چې دی نو هغه به سیوا کېږي. اللهم احفظنا. ولا هم ينظرون پای کې څه نه څه وخت چې دی نو هغه چوټي وشي، څه نه څه وخت کې چې نو هغه دوی ته مهلت ورکړی شي، ویې لکه څه سوچ فکر وکړه. الله وی التی و بیا چې نو هغه د نه مهلت وغیره چې نو هغه د پکې نه بیا به همیشه چې نو هغه عذاب کی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. بیا چې کله دوی چې نو هغه وایي هغه کسان چې دوی د الله سره شریک چې دی نو هغه جوړول په ورځ د قیامت به الله هغه انسانان انبیاء علیهم الصلاة والسلام د کومو ګټو ونو چې دوی چې دی نو هغه عبادت کوو دا ټول به ورته مخې ته کړي. نو دوی به وایي الله دا هغه کسان دي چې د چا به مونږ چې نو هغه ستا سره شریک جوړول او مونږ به دوی رابلل ستا نه ما سوا. نو چې کله دوی داسې ووایي فالقوا الیهم القول نو د هغوی به دوی ته د دوی چې نو هغه جواب ورکړي د دې خبرې انکم لکاذبون بېشکه تاسو دروغجن یئ، مونږ چې دی نو هغه تاسو زمونږ عبادت نه دی کړی. اوس انبیاء علیهم الصلاة والسلام صلحا نیکان اولیاء نو دوی خو بالکل چې نو هغه صحیح حق او سچ دی، ځکه چې نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام نیکان او صلحا دا خود دې خبرې د پاره چې نو هغه راغلي خلکو له دا تعلیم چې نو هغه ورکوي چې د الله جل جلاله سره شریک چې نو هغه ما جوړوي د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا نه مغواړي. دا هغوی خو وایي هم چې نو هغه دا خبره نو چې کله د هغوی وایي دا خو صحیح شوله. خو د دې نه علاوه چې نو شیطانان پیریان نو چې کم شیطانان دي نو د هغوی به د خپل عذر په بنا باندې سي وایي او کم چې ګټې او جمادات دي نو دوی خو ګټې دي دوی به څنګه خبره کوي. نو تفسیر کې نو هغې لیکلي خازن کې الله جل جلاله به د هغوی له ګویایي ورکوي لکه څنګه چې نو هغه اوس زمونږ ورون خبرې نه کوي، زمونږ لاس چې نو هغه خبرې نه کوي، زمونږ بل اندام خبرې نه کوي، په ورځ د قیامت به دا ټول ګویا شي. دغه شانتي الله قادر مطلق ذات دی. الله رب العزت بجنانو هغه دغه ګټو د کم شیزونو چې دوی بوتانو عبادت کړي دا به الله جل جلاله ژوند کی دوی له بچیانو هغه روح ورکي، دوی کې بچیانو هغه حیات ژوند چې نو هغه پیدا کی او دا هغه ورته دغه خبر وکړي چې تاسو زمونږ عبادت چې نو نه دی کړی، تاسو چې نو هغه دروغ وایي. نو دی باندې چې کله دا ثابت شي والقوا الى الله يومئذ السلام نو دی په دغه ورځ باندې بیا الله ته چې نو هغه څوک تابعداري پیش کی، عاجزي به پیش کی، بیا به دروغ چې نو هغه پیشکش کوي. وظل عنهم ما كانوا يفترون او دینه به ورکشي هغه چې کم دی به تړل. نو الله سره روغه دنیا کې چې نو هغه کېږي د دنیا نه وروسته چې نو هغه مرګ نه وروسته که سړی سل پیرې چې نو هغه وې روغه کو خو بیا روغه چې نو هغه نه کېږي. بالول رحمه الله چې نو هغه متعلق مشهور او معروف ده وایي چې نو هغه یو ورځ په لار روان ولو نو چا چې تپوس وکړو چې بالون چېرته دی نو یې زما د الله او د الله چې نو هغه د مخلوق روغه راولم. بیا نو هغه واپس شولو څنګه چلو شو ویره الله روغه کوي خو مخلوق نه دی تیار هغه سره چې نو هغه روغه نه کوي. بازار نه چې کله واپس شو داسې وي بل ځل چې نو هغه بیا روان دی قبرستان طرف ته نو چې کله قبرستان طرف ته نو هغه لاړلو خلکو ورته بالول دلته څه کوي وی د الله او د مخلوق روغه راولم وی اوس مخلوق چې نو هغه روغه دی تیار دی خو الله دی تیار. مقصود چې نو هغه دا دی الله رب العزت قوم والقوا الى الله يومئذ السلام دی بیا الله ته نو هغه پیشکی کوي عجزه به کوي الله سره بروغه کول چې نو هغه بغواړي خو الله به سره بیا چې نو هغه روغه نه کوي. روغه د الله سره په دنیا کې کېږي کم وخت پورې انسان کې ساوي بس دغه د سره ټیم دی چې د الله سره روغ وکړي د الله سره خپل تعلق چې نو هغه جوړ کړي. که د دې وخت کې د الله سره روغ ونه کړه الله سره تعلق چې نو هغه جوړ نه کو بیا ورسته کده هر څه کوي خو بیا چې نو هغه نه کېږي بیا اللهم احفظنا فیصله چې نو هغه بیا د جهنم ده. ځکه الله وی وظل عنهم ورکشف الذين ما كانوا يفترون هغه څه چې دوی به جوړول لکه څنګه چې مخکې مونږ وي دوی به مونږ د دې عبادت په دې وجه کوو دا زمونږ شفاعتیانو هغه به شفارس کوي دو به مونږ الله ته نږدې کوي العیاذ بالله دا د الله چې نو هغه محبوب دی الله به د دوی چې نو هغه خبره مني. الله وی هغه ټول تعلقاتونه هر څه چې نو هغه به شي ختم به شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.
ويوم نبعثو پکم ورځ چې مونږ را پابسو من کل امت د هر یو امت نه شهیدا یو گواه ثم بیا چې هغه لا یؤذن اجازت باور نکړی شي للذین ای کسانو ته کفرو چې کافران دي ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه عذر قبلولی شي واذا رأى الذین او ورکله چې ویني هغه کسان ظلمو کوم چې ظلم کړی العذاب عذاب لره فلا یخفف عنهم نو کمولی بنشي له دوی نه ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي واذا رأى الذین او کله چې ویني هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي شرک کړو شرکاءهم خپل شریکان قالوا نو وای بربنا ای رب زمونږه هؤلاء شرکاؤنا هم دا دي زمونږ شریکان الذین هغه کسان کوم چې کنا ندعو مونږ برا بلل من دونک ستانه ما سوا فالقوا الیهم القول نو دوی به جواب ورکي دوی ته القول د دې خبره انکم چې بشک تاسو لکاذبون دروغجن یې والقوا او دوی به چې نو پیش کې الی الله الله ته یوم اذن په دغه ورځ السلام چې نو هغه تابعداري اجزي صلح وظل او ورک بشي انهم د دین ما کانوا هغه څه چې دوی یفترون تړل بد ځان نه جوړول بد ځان نه